بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو روز ایشان خان او تاسو ګورئ پبلک هیلپ ټي وي. چې ما سره شاته دا کم دوه کسان ولاړ دي. دا ځوان چې کوم دی د نن نه 14 کاله مخکې د کور نه بېدرکه شوی و. 14 کاله چې کوم دی د هېڅ پته نه لګېده چې مړ دی او که ژوندی دی. آیا والد صاحب باندې څه تېرېدل، بیا دغه مور باندې څه تېرېدل او د هغې څه حالات و. ابل د دې نه پوښتنه کوم د دې د والد صاحب نه. د ټول نه لومبۍ خو ده سره دوه خبرې کوم که خبرې کولی شي. څنګه چل دی صاحبه؟ چېرته تللی وي؟ بره کوم خوا؟ هلته ته کوم ځای وې دا دونه وخه؟ چیک دره کې؟ نه ته بره دا راته ووایه چې څنګه تللی وي؟ ګاډي کې تللی وي، چابو تللی وي؟ چابور ښه چابور دی؟ نه نو تا ته نه وي چې ما خپل داجي له بوځ او بېبې راپسې خبره؟ هغه مستعار چابور نه هغه او نوم دې څه دی؟ اجل ده امجد؟ نه دا د خپل نوم دی که دا له هغې ښې دی؟ اجل ده هغې ښې دی خپل نوم دې څه دی؟ نه اوس خو رالی بېبې خو به خوشحاله وي. بېبې څه وایي چې چېرته تللی وي بچیا به 14 کاله غیب وي؟ بله هلته بیا خو به نه ځي که نه؟ نه او که نه بیا لاړ نه شي ګورې بیا به درپسې بېبې جاړي بیا به نه ځي. ښه ټیک شو. السلام علیکم مشره. ډېر د خوشحالۍ خبره ده یقینا چې 14 کاله پس بیا یو پلار او یو مور هغه بچې ویني چې 14 کاله د هغې د نظر نه پنایي. 14 کاله کې د باندې څه تېر شو؟ نو بس زه به تا ته څه ویم څه راباندې تېر شو. چا راته کوم ځای نښه پته ښودلې ده بس زه ما ځان رسولی هلته. یو ځای دې نه دی؟ نه نه انشاءالله یو به هم نه وي پاتې. هسې که د بچي دا غم ډېر تکلیف وي که نه ډېر دا په انسان څه تېرېږي هغه انسان ته پته چې د چا نه نو بس دا خو هغه چا ته پته نه وي چې چا وي او چې چا نه وي هغه خو پته نه لګي. نن خو ډېر د خوشحالۍ خبر ده او یقینا چې ډېر خوشحالي ده تاسو باندې چې 14 کاله پس تاسو ته بیا خپل بچی راورسېده. نو زه خو هم د دې بچي خو به ډېر خیال هم ساتئ. یاره خیال خو دونه بیا چېرته ورک نه شي. بېګا مې وله نه وي بړستن د صندوق نه راغستې ده چې مازال نه هم نه ده راغستې دله مې راغستې ده. اوس خو به د خپل نوم څه زوار حسین دی خو زما امجد ده جوړ امجد نوم له هغې ښې ده 14 کاله ډېر غټ عمر او که نه پوره شکل یې بدل شوی ته ګوره. نه تا څنګه وپېژنده چې دا زما بچی دی؟ یاره زه په ده باندې څه نښې دي په هغه نښانونو باندې مې وپېژانده نو شکل نه خو دا خو مور وپېژانده مور مې دا زما زوی دی. اصل کې مور خو به ډېر زیاته خوشحالي ده چې خوشحالۍ نه بس زه یم چې په هغې ټایم نه تېره چې کله به زما بچی کور ته راځي. بلکل موږ د خوشحالي به دې نه بله غټه خوشحالي به تاسو ته څنګه اطلاع میلاو شوه چې تاسو ده پسې لاړئ او دی م راغوست؟ دا راته چا ووي چا راته وویل زه روژې نه مخکې لاړم یو ورځ نو دی مې ولیدو نو بس بیا پرون لاړم بس ټول بچي مې بوتله ځان سره غونډ کور نو بس هلته لاړو هلته م دی ولیدو بس چې مطمئن شو پې نو بس چې شا سره و بس هغه راته پخپله وي بس صحیح ده بس ستا زوی خو هم ډېر خوشحاله یي که نه؟ خوشحاله خو ده وګوره ته اوس ولاړ دی که نه پرون څنګه هغه ځای پسې خو نه یې خفه بس کاکا او الله دې ستاسو ته خوشحالي نصیب کړي. او زه هغه زما چې څومره کتونکي دي د هغې د دغه یو درخواست کوم کله چې داسې خلک وي او داسې بېدرکه شي او تاسو ته دغه ویډیو راشي نو زه یم چې یقینا ستاسو د یو ویډیو د شیر کولو د وجې دغه شان یو پلار ته خوشحالي میلاوېدی شي دغه شان یو مور ته چې کوم دی د هغې تکلیف کمېدی شي او دغه بچی خپل کور ته واپس راتلی شي. نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی دغه پلار ډېر خوشحاله دی دغه هغه خوشحالي ما ته ښکاري او پښتنو چې کوم ځای کې یې نو د دغه شان خلکو خاص کر نظر ساتئ تاسو ته پته لګي داسې خلک نو کوشش کوئ چې دغه مخکې دغه فارورډ کوئ چې دغه خپل کور ته خپل مور ته خپل پلار ته او خپل خویندو ته دغه بچی روزي. کاکا دا راته ووایه چې نور بچیان دې څونه دي؟ نور خو 15 دامه شته مال د خدای نور هغې کې څه داسې دي که نه ټول ټیک دي؟ نه داسې دي پکې څو بچیان داسې؟ 2 داسې نور هم دي. هغې خو داسې بار چېرته بېدرکه کېږي ځي راځي خو هغې باندې مې نمبر یې لیکلي دي هغه په هغې په دې باندې نمبر نه و هغه به د نمبر نه و دی ځکه ورک شي. او که نه دا ځکه ورک شو په هغې باندې په ټولو کپړو د هغې نمبر وي. اوس خو په دم نمبر لیکي اوس مې لیکم که خیر سبا یې بوزم نادرا ته که خیر شناختی کارډ غم ورکوم هلکه شناختی کارډ به جوړې او که نه چې بیا ورک نه شي. کاکا دغه کوم خلک چې دې ګوري هغې ته څه پیغام ورکول غواړي؟ نو بس زه به څه ویم الله دې هر مسلمان کامیاب کړي خدای د ټولو قدر وکړي چې د داسې خلکو خیال ساتي اورې او موږ غریبانه خلک موږ به چا سره څه ښه وکړو څه به چا ته نیکي وکړو خو بس دا د الله مهرباني ده
او د الله نظر دی، الله دې دغه خلکو قدر وکړي، الله دې کامیاب کړي چې داسې خلکو څوک خیال ساتي. کاکا ډېر خوشاله اوسئ. پښتنو خپل پروګرام راغونډوم دې خو څه ماشومان هم ولاړ دي که زما د کیمرامین د ماشومان لږ راوړئ هغوی ته هم څه عجیبه غوندې کیسه ښکاري ځکه چې 14 کاله پس کور ته راسي د سړی. نو خبره صرف دغه ده چې د دغه شان خلکو خصوصا خیال ساتئ او داسې ویډیو چې تاسو ته راځي لازم دغه شیر کوئ چې نورو خلکو ته دا پیغام ضرور ورسي. پښتنو چې کوم ځای کې یې ښاد آباد اوسئ او خوشحاله اوسئ.